زمونږ د عوامو طالبانو داسې زبان دی چې شیعه سني نه دی وهابي سني دی، داسې نه ده. نه وهابي سني دی، سني اهل السنه والجماعت ته ویلی شي، او وهابي علی طرفین نقیض د خوارجو نه دی. زمونږ استاذ علامه شامی وی دا د خوارجو نه دی. زمونږ استاذ د دیوبند اکابر سوای نحن نفتی فی حقهم بما افتی به شامی، د وهابیانو متعلق زمونږ فیصله هغه ده کومه چې علامه شامی کړې. علامه شامی وی دا خوارج دی. د جلالین حاشیه تفسیر ساوی شیطان یدعو حزبه لخکر ته دعوت ورکوي، په دغه حزبه باندې مطالعه که تفسیر ساوی هغه لیکي په حجاز باندې چې کم نجدیان راغلي دي هم حزب الشیطان، دا د شیطان لخکر او دا داخل دی په دغې کې چې شیطان دوی ته دعوت ورکوي. زما معززو سنی اهل السنه والجماعت وی د اهل السنه والجماعت په اجماعي اصولو کې د کرامت د اولیاء تسلیمول دي، دا به مني. معززو د اهل السنه والجماعت دغه نوم د کم ځای نه اخذ شوی دی چې دغه یوه ډله چې صراط مستقیم دی د اهل سنت نومیږي. دا نه اشاعت التوحید والسنه ده، دا نه اهل حدیث ده، او دا چې کوم دی نه جماعت المسلمین ده، او نه دا پلان او پلان او پلان چې دا پاکستان کې عثماني ډله ده، او نه دا پرویزي ډله ده، او نه دا بله ده او نه بله ده. دا اهل السنه والجماعت جماعت دی عقیدتا. نوم د کم ځای نه فهمیږي، مبارک د اختلافاتو بیان کوي او بیا فرمایي چا پوښتنه وکړه چې دغه یو فرقه چې صراط مستقیم باندې جنت ته بزیدا څوک دی؟ مبارک فرمای ما انا علیه و اصحابی، هغه جماعت دی چې زه ورباندې یم، زما صحابه ورباندې. بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها د ما انا علیه و اصحابی شرح کوي، هم اهل السنة والجماعة. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تنویر المقباس مطالعه کوي، په دې آیت د پاسه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، ورځ د قیامت داسې ورځ د څه مخونه به سپین پړقېږي او څه به تک تور وي. الله دې موږ په سپین مخو کې راولي، امین وایي. الله دې د تور مخو نه موږ وساتي. ابن عباس صاحب شرح کوي یوم تبیض وجوه اهل السنه والجماعه، د اهل السنه والجماعه مخونه به سپین وي، وتبیض وجوه اهل البدع والضلال، دواویا بدعتي فرقې چې په عقیدوي بدعت مبتلا دي د هغې مخونه به تک تور وي په دغه ورځ باندې. نو اهل السنه والجماعت دا اصطلاح د بی بی عایشه صدیقه نه مروي ده، او دا د عبدالله ابن عباس نه مروي ده. یو وهابي به وایي نه منم دا اصطلاح، ځکه دا د صحابو نه مروي ده. صحابو فتوا موقوفه وي، والموقوف لا حجة فی، موقوفات دلیل نه دی، مونږ نه منو. دا خو ډېر بېادبه دي صحابو فتوې نه مني. هغې ته وایو حدیث خو مني، په حدیث کې راځي ما انا علیه، هغه نجات والا فرقه هغه ده چې زه ورباندې یم. تاسو وایي رسول الله مبارک چې کم کار کړی دی زمونږ دین کې هغې کار ته سنت وایي، څه وایي ورته؟ او کم خلق چې هغه پوره کوي نو څه ورته وایي؟ اهل السنت. ما انا خو اهل السنت شو کړ. واصحابي، زما صحابه ورباندې وي. صحابه یو جماعت دی، څوک چې د دې جماعت په لاره ځي هغه اهل الجماعت دی. اهل السنه والجماعه د ما انا علیه واصحابي معنا ده کنه. صحابه فتوا مه منه، حدیث ته راشه ما انا علیه واصحابي.